بسم الله الرحمن الرحيم. ومن بديع المركب الحسي المركب حسي يو بليغة، يعني ده وجه شبه مركبة حسي ده غي يو قسم شاغا بليغ ده أو عمدة يا يعني سبعني شاغا بليغ أو عمدة يا منسب، يعني حد بلاغتك أغا شات رسيد لدي حد بلاغتك أغا انتهاء رسيد لدي خبرنا بوشي لك مركب حسي هغا وجد شبه بياني چې مرکب حسي وي او غبا حد بلاغت کې په بلاغت کې انتها ته رسیدلې چاته رسیدلې نو دغه انتها ته رسیدلې نه وی رسیدلې وي وجد شبه سوي رسیدلې وي خبران پوه نو دا هغه وجد شبه مناسب چې مرکب حسي وي خدا يعني د دې سره د داسې هيئاتونه مرکب وي چې باغې کې اعتبار د چاوي د حرکت وي لکه دا داسې هيئاتونه مرکب وي چې باغې کې اعتبار د حرکت وي تعالی وایي حرکت خو به جنې کنه لکه یا ګول حرکت وی لکه دا جرنده چې ګول حرکت کوي بوېږي یا د شنیغه حرکت وی لکه د تیر د غشي خبرانه بوېږي د غشي والا د ګولۍ والا دا حرکت شو نو دا هغه مرکب وجه سوي هغه بلیغه ده یعنی چې باغې کې اعتبار د چاوي مناسب حرکت وی چې باغې کې اعتبار د چاوي مناسب بیا دا په دوه قسمه ده یا خو به دا وجه شی به یو هيئت وی منتزع به وي د حرکت نه خو د حرکت سره به اوصاف د جسم هم وي سره اوصاف د چاوي د جسم هم وي دویم قسم هغه دی چې دا وجه شی یو هيئت وی منتزع وي د حرکات نه خو د حرکات سره سنوي مناسب جسم اوصاف نوي د جسم اوصاف وسره نوي بلکې دلته بیا ضروری وي مناسب چې دا حرکت چې دا مختلفو جهاتونو ته وي مختلفو سطوي ځکه الته خدا جسم حرکت سره مناسب او دغشته اوصاف شته د جسم اوصاف شته نو الته ترکیب راغی خو دلته چې مناسب د قسم ثاني کې چې دا وجه مرکب یو حیات وي او منتزع وي د حرکاتو فقط نو په دغه صورت کې حرکات مختلف کېدل څه ضروری دي د دې لپاره چې ترکیب څه مناسب ترکیب متحقق شي خبران بوئږي مناسب راګه خبران بوئ نه شوي ولدا اول لپاره مثال ګوره مناسب دا مثال لکه والشمس كالمرآة في كف الأشل مناسب ګوره دا والشمس مشبه او دا مشبه به وایي نو دی وای د انور دا پشان د چاله مناسب دا عیني دی چې دا عینه د شیشه دا لاس د چا کې وي هغه ګوزنی کې وي ګوزنی پیژنې لاس چې راپیږي خبران پوه شئ دا لاس چې راپیږي نو مناسب ګوره مشبه ته ګوره مناسب شمس ته کله وس ورشه کله زه وزم د کلاس نه بیا ورشه دي دغه ته وګوره نور ته دې ته چې ته کله ګورې مناسب د دې نه تا ته به داسې محسوسېږي چې دا شعاګانې څه کېږي راوځي دا څه کېږي راوځي مناسب او بیا به تا ته نه محسوسېږي چې اوس پکې دننه شوې بیا راوځي بیا دننه کېږي خبران پوهېږي او دقه نور سره مناسب ګول دی که نه دی او یو صفت ورسره دا شکل شو او یو صفت ورسره د سره مناسب چې هغه د پړقا دی پړقېږي که نه پړقېږي دقه صفت ته وګوره مناسب دقه ته وګوره آینه چې د آینه څه وي غونډه وي سوي مناسب غونډه او په لاس د چا کې ګوزنی کې دغه په لاس کې دې سړقېږي دغه حیات پهغې کې موجود دی که نه دی هغه هم غونډ دی مناسب او هغه هم پړقېږي خبران پوهېږي نو دلته دا وجه د شی وجه مناسب دا مرکبه دا یو هیئت دی دا منتزع دی د چا نه مناسب د حرکاتو نه او د حرکاتو سره څه دي مناسب اوصاف د جسم هم دي اوصاف د جسم هم دي که نه مناسب چې هغه پړقا ده ګولوالی دی خبران پوهېږي استنارت دی او سره استدارت ته مناسب خبران پوهېږي دا دواړه دي نو دلته وجه شوی دلته دواړه دغه کېږي که نه مناسب هلته هغه رڼا داسې راوځي لکه حرکت چې کوي دلته د لاس داسې حرکت کوي خبران پوهېږي دغه راته وایي مناسب ومن بديع المركب الحسي او بعضې مناسب د ناشنا مرکب حسي نه ناشنا مناسب غریبه بدیعه چې هغه رسیدلی وي البالغ حد البلاغت چې په حد بلاغت کې مناسب بلاغت کې انتها ته رسیدلی وي څه ته رسیدلی وي دا اضافت د چا دی مناسب د صفت موصوف ته اضافت د صفت د چا ته موصوف ته جرد قطیفتین د قبیلې نه دی ومن بدیع المرکب الحسي او بعضې د ناشنا مرکب حسي نه ما هغه وجه شی بله الذي يجيء کمه چې راځي مناسب في الهيئات التي بهغه هيئتونو کې تقع عليها الحرکت مناسب چې باغې باندې واقع کېږي حرکت
تقع بمعنى توجد سرا، عليها بمعنى مع سرا، أي توجد مع الحركة چې دا موندل کېږي د حرکت سره مناسب هيئات د چا سره موندل کېږي حرکت سره. أن يكون وجه الشبه الذي مناسب د پر عبارت کې څه نقصانات دي کنه النقصانات بیانو نو لهذا شارع د هغې لپاره چې د هغه صحیح دغه راوباسي. أن يكون وجه الشبه چې وي دا وجه د شبه مناسب الهيئة التي هغه هيئت دا وجه د شبه هغه هيئت وي تقع عليها الحركة چې موندل کېږي د هغې سره حرکت لکه دغه هيئت سره څه موندل کېږي حرکت لکه هغه حرکت سره بیان د دغه هيئت کې مناسب چې هغه استدارت ته ګولواله سجه والاستقامت او نيغواله مناسب وغيرهما لك سرعه او بطو مناسب تيزواله او سستواله قران بوشي. ويعتبر فيها تركيب او معتبر مناسب معتبر ولا شي بدي کې ترکیب بدي کې ترکیب معتبر وي مناسب چې دا حرکت مختلفو جهاتونو ته وي کيو جهات ته مناسب بیا خو وجه شي مرکب نه شي بیا مفرد شي لکه دا د جرن دي دا بیا سوي مناسب دا حرکت څه شي دا متعدد دی خو یو جهات ته لکه دا یو جهات ته یو جهات ته باندې کې یو جهات ته شي مناسب هغه بیا مفرد وي جهاتونو مختلفو جهاتونو ته وي دا حرکت بس وي مختلفو جهاتونو ته وي دا راځي د لپاره مثال روان دي. ويكون او وي دا وجه شبه الذي هغه ويكون وي يعني دا ما هغه وجه شبه يجيء في تلك الهيئات چې راځي په دغه هيئاتونو کې مناسب كما وجه شبه چې په دغه هيئاتونو کې راځي مناسب دا په دوه قسمه ده على وجهين دا په دوه قسمه ده. احدهما يودال مناسب ان يقترنا چې لکه میلاوي بالحرکت د حرکت سره غیرها غیر حرکت لکه د حرکت سره غیر حرکت وي غیر حرکت څه شی مناسب چې هغه اوصاف د جسم دي لکه شکل شو او لون شو وجه د شبه مناسب یو هيئت وي چې دا منتزع وي د حرکاتونه او د غیر حرکاتونه لکه د حرکت او غیر حرکت نه منتزع وي وایي شو مناسب حرکت وي او د حرکت سره اوصاف د جسم وي اوصاف د چا وي د جسم وي وسره لکه شکل او لون شو ومناسب دی وي چې په دې کې اوضح عبارت د چا دی د اسرار البلاغه دی لکه اسرار البلاغه ولا چې کوم دغه ذکر کړی دی کنه مناسب نو هغه عبارت چې دی اوضح دی یو خو د مصنف په عبارت کې خرابي ده دی وي يجيء في الهيئات التي د دې عبارت نه دا معلومیږي چې دا وجه د شیبه جدا شیز دی او دا هيئت جدا شیز دی حالانکه دا وجه د شیبه نفس هيئت ته مناسب لکه چې دا راځي دا وجه د شیبه راځي په هيئاتو کې خبرم پوه نو دا هيئات ولا شو ظرف شو او ظرف د مضروب نه غیر وي کنه وي دا لکه مله زمونږ د بار صدا دا ظرف ده نو مونږ غیر یو د دې کمرې نه کنه خبرم پوه د دې څه معلومیږي چې دا وجه د شیبه غیر وي او دا سبب وي هيئات بس وي دا بغیر وي علم کې دا هيئت څه شي لکه نفس وجه د شیبه دا کنه دا دقه وجه د شیبه دا غیر نه کنه مناسب دقه هيئت ته وایي لکه دا وجه د شیبه دقه هيئت ته ګوره مناسب دی چې راځي په هيئاتو کې لکه یو هغه وجه شیبه چې هغه راځي په هيئاتو کې نو مطلب دا چې په غیر هيئاتو کې راځي لکه وجه د شیبه راځي په هيئاتو کې نو هيئت ولا ظرف شو او ظرف د مضروب نه غیر وي کنه ظرف د مضروب نه غیر وي حالانکه دلته دا وجه د شیبه نفس هيئت ته مناسب خبران پوهیږي یو خرابي خو بګی دا راځي دی وجه نه دا يكون وجه الشیبه يجيء وي چې راځي دا وجه د شیبه چې دا راځي خبران پوه شو او تقع عليها الحركات واقع کیږي باغې باندې حرکت د دین هم مناسب پدې کې دا خرابي او چې د حرکت په واقع کیږي نو دا هيئت بغیر او د حرکت بغیر وي حالانکه دا هيئت چې د مناسب کله خو به دا هيئت منتزع وي د حرکت نه او کله به د حرکت سره اوصاف هم وي پوه شو مناسب دلته دا خرابي راتله لہذا د چې کوم عبارت ذکر کوي هغه به غبار دی خبرم پوه هغه اوضح ته او د چې دی واضح ته مصنف دا سره واضح دی والاوضح عباره اسرار البلاغه اوضح چې هغه عبارت د اسرار البلاغه دی اعلم پوه ان مما چې هغه سیز یزداد به التشبيه چې لکه مناسب هغه وجه شبه ویل و د تشبيه وي فرق معلوموي هغه وی چې وجه الشبه ان يكون وجه الشبه الهيئه التي دا هغه هيئت وي قرآن پوښتنه ده سوي ان مما يزاد به التشبيه چې زیاتیږي باغې سره تشبيه مناسب پس کې دقتا وسحرا مناسب په لطافت کې او په جادو کې مناسب لکه په جادو کې ايجي چې راشي دا تشبيه في الهيئات التي په هغه هيئتونو کې چې دا تشبيه راشي مناسب تشبيه راشي مناسب تشبيه خرازي قرآن پوښتنه چې دا تشبيه راشي په هغه هيئتونو کې التي تقع عليها الحركات چې باغې باندې واقع کېږي حرکت
حرکات په واقع کېږي مولوي صاحب والهیئة المقصودة في التشبیه او هغه هیئت چې مقصود دی په تشبیه کې مولوي صاحب هغه هیئت چې مقصود دی په تشبیه کې هغه دوه قسمه دی یو دا دی مولوي صاحب احدهما یو په دې دوانو کې دا دی ان یقترن الحرکت چې مقترن شي مولوي صاحب مقترن میلاو شي حرکت بغیرها د غیر حرکت سره د غیر حرکت سره مولوي صاحب چې غیر حرکت سره من بیان نه کوي من الاوصاف چې هغه اوصاف دي مولوي صاحب والثاني او دویم قسم دار مولوي صاحب ان تجرد هيئه الحركت چې خالی کړي شي هيئت د حرکت لکه د حرکت د هيئت چې د مولوي صاحب دا خالی کړي شي حتى لا يراد غيرها تاسو به کې دقه لیکل حتى لا يراد غيرها چې غیر وسره اراده نه کړي شي غیر وسره اراده اوصاف د جسم وسره اراده نه کړي شي فالاول دا ول لپاره مثال کما مره لیکل بګي کما مره بګي نشته ښه دا د کټ کوي مخکې په دې فن کې خو بالکل نشته او فن اول کې وي هغه کې پته نه لګي خو زما خیال نه راځي کار ماته اوس کال کټ کړل کما مر فی قولی خبران پوهیږي نه نه ذکر کړي فن اول کې پته نه لګي خو بیا هم غالبا چې نشته او کما مر فی قوله لکه هغه تشبیه مناسب چې هغه په دې قول کې ده لکه هغه تشبیه هغه وجه د شی چې هغه په دې قول کې ده والشمس کالمرآة فی کف الاشل نور پشان د هغه عینې چې هغه د چا په لاس کې وي د ګوزنی په لاس کې وي ګوزنی پیژنې من الهیئة مناسب دا بیان د وجه د شی کوي وجه شی دا عبارت ده هغه هیئات نه وای دا من الهیئة بیان د ماده فی قولی کما کې دا کم ماده مناسب دا هیئت دا غي بیان کوي وای دا عبارت ده هغه هیئت نه چې حاصل وي من الاستدارة د ګولوالینا لکه ګولوالینا مع الاشراق سره د پړقیدون مناسب په دوانو کې د قصتی کنه مناسب ګولواله په دوانو کې دا هغه عین والا چې ګول وي او نور خو ګول وي ګر خبران پوه شي او باغې دوانو کې پړقاش ته مناسب پړقیږي مع الاشراق سره د پړقیدون مناسب او والحرکت ای مع الحرکت السریعه سره د غتیز حرکت نه چې هغه متصل وي مناسب الکه پر لپسې وي او مع تموج الاشراق سره د چپو د هغه پړقانه مناسب الکه چپې د پړقای دي کنه چپې د پړقا حتی ير الشعاع تر دې چې لیدای کېږي مناسب دا شعاګانی خبران پوه دا پلوشي کانه يهم گویا چې دا اراده کوي ګوره لکه گویا چې دا اراده کوي بأين بسيطه د خورېدو اراده کوي دا خوري شي خبران پوه شي حتی يفيض چې دا من جوانب الدائره حد دا خوري شي د دې دغه ټول اطراف ته خبران پوه شي د دایره ټول ثم يبدو له بیا ظاهر شي دته ثم يبدو بیا ظاهر شي دته ثم يبدو له بیا ظاهر شي دته خبران پوه شي يبدو دا د بدانه دی لکه خلک وای بداله عرب وای بداله دا کله وای کله چې یو سړی ته په خپل مخ کې خبره کړي یو رای وي پاغه باندې د څه شي خپېمانه شي نو دی وای چې لکه ظهر له رأي غیر الاول دا ولنا علاوه بل رأي وتسش وظاهر شو نو ثم يبدو له بیا وتظاهر شي فيرجع بدال يقال ولكي بداله اذا ندم کله چې د څه شي خپېمانه شي والمعنى بیان د معنی مراد کې مونږ معنی مراد سره ظهر له د ظاهر شو د شعاع او تمون سره لکه د څه ښکاری لکه د شعاع او چې لاول راوته کنه بیا چې سره چې لکه مثلا بازار روان دی او اوس په دې کې د بازار غیراده پری دی راوپس شي پوهیږئ مونږ سره د شه بل لار باندې روان دی بعض وخت کې سړی غزن کې خبر راشي راوپس شي نو د قصي گویا چې د رای وته ظاهر شو دا ولین علاوه بیا راوپس کیږي سکی او فيرجع ذا راوپس کیږي من الانبساط د خوريدون الذي بداله كم چې د خو کار شی ومن شي خبر څه شی ول څه ظاهر شو الى الانقباض ته بندیدو طرف ته لګه واپس کېدو ته بندیدو طرف ته كانه يرجع من الجوانب الى الوسط گویا چې دا د جوانبونه لګه کم جانب چې دا خور شوی دی دا د هغې نه چاته راځي بیا د جسم طرف ته بیا راځي هغه وسط درمیان ته راځي فإن الشمس نور چې دی مناسب اذا حد الانسان النظر اليها کله چې انسان دې ته مناسب نظر جمع کر دیکھتا ہے دې ته دې پر لپسې ګوري مستقل ورته ګوري مناسب ليتبين جرمها د دې لپاره چې دا ټکیا د جسم څه شي مناسب ښکاره شي وجدها مؤديه لهذه الآيات مناسب دته به دقه حیات څه شي بیا عمومي دقه حیات دا کوم چې موږ بیان کوو مناسب دقه حیات به د ښکاره شي خبران پوه شئ وکذلک دغه رنګ المرآة فی کف الاشل او دغه حیات مناسب پچا کې دی بلاس د ګوزنې کې دغه حیات چې تکله غور فکر وکړي مناسب دقه بس شي مناسب تا ښکاره شي په دې کې غور تم ضرورت نشته دا سړی ته ډایرکټ پته لګي او په دې اول کې سره غور فکر غواړي شمس کې غور فکر غواړي خبران پوه شئ د دې وجه نه د المرآة فی کف الاشل مشبابی ګرځولې خبران پوه شئ
دا وجه د شی په مشبه به کې اظهر وي مولوی صاحب خبران پوهیږي د دې وجه نه المرآت فی کف الاشل مشبه به ګرځولې دی او دا شمس مشبه ګرځولې دی خبران پوهیږي او وثاني وجه ثاني دا مولوی صاحب ان تجرد الحركه من غیرها چې دا عن غیرها من الاوساط مولوی صاحب چې دا خالی کړي شي دا وجه د شی به یو هيئت وي مولوی صاحب چې دا منتزع وي د حرکاتونه فقط مولوی صاحب دې سره د اوصاف د جسم نه وي د اوصاف د جسم نه وي نو څنګه چې په اول کې مولوی صاحب د جسم سره اوصاف د جسم ضروري وو خبران پوه شئ د حرکت سره اوصاف د جسم ضروري مولوی صاحب خبران پوه شئ او دلته به مولوی صاحب دغه رنګ دلته به چې دی دا اختلاف د حرکاتو بسوي مولوی صاحب ضروري وي دلته به اختلاف د حرکاتو سوي مولوی صاحب ضروري وي والوجه الثاني وجه ثاني دا مولوی صاحب ان تجرد الحركه عن غيرها چې خالی کړي شي د حرکت عن غیرها د غیر حرکت نه مولوی صاحب ها ضمیر حرکت راځي کا عن غیرها د غیر حرکت نه غیر حرکت چې سره مولوی صاحب من الاوصاف چې اوصاف دي فهناك ايضا نو هل ته هم دغه رنګي مولوی صاحب یعنی کما لا بد فی الاول لکه څنګه چې په اول کې ضروری ده من ان يقترن بالحرکت چې مقترن شي او میلاو شي د حرکت سره غیرها غیر حرکت چې هغه اوصاف دي مولوی صاحب فقضا فی الثاني دغه رنګي په ثاني کې مولوی صاحب لا بد ضروری ده من اختلاط حرکات د جمع کېدو د حرکاتو ډیرونه مولوی صاحب خبران پوه شئ لکه للجسم د جسم الى جهات مختلفه هغه مختلفو جهاتونو ته مولوی صاحب الى جهات مختلفه له مختلف جهاتونو ته خبران پوه شئ كأي يتحرك گویا چې مولوی صاحب مختلف جهاتونو دغه ته کوي تفسیر ته کوي كأي يتحرك بعضو الى اليمين چې بعضی حرکت کوي مولوی صاحب خي طرف ته او بعضو الى الشمال بعضی ګس طرف ته کوي بعضی علوي ته کوي مولوی صاحب او بعضو الى السفل او بعضی لاندې طرف ته کوي خبران پوهیږي ليتحقق دا ولې مولوی صاحب لکه دا ترکیب ولې ضروری دی دا دغه ولې ضروری اختلاط د حرکات او اجتماع د حرکات ځکه ضروری ده ليتحقق الترکیب چې دا ترکیب څه شي مولوی صاحب متحقق شي او ثابت شي لکه کدا یو طرف ته حرکت شي نو دا بیا وجه شي مرکب نه شي بیا مفرد شي بیا څه شي والا لکان وجه الشبه مفردا والا کدا سن شي مولوی صاحب وجه لکان وجه الشبه نو شي دا وجه الشبه مولوی صاحب مفرد بشي هغه بس صرف څه شي حرکت بشي مولوی صاحب هغه بس صرف حرکت شي خبران پوه شي مخکې خو سره اوصاف شته کنه دلته سره اوصاف نشته مولوی صاحب صرف حرکت ده لا مرکبا بنشي فحرکت الرحا مولوی صاحب حرکت داغه څه شي ځرندې مولوی صاحب والدوله او راحت پیژنې مولوی صاحب راحت پیژنې راحت نه پیژنې لکه اوبه به چې راوستې اوبه به چې پې راوستې خبران پوه شوې هغې چې دی مولوی صاحب د هغې او وسهم او دغه شي لا ترکیب بها په هغې کې ترکیب نه وي که نه مولوی صاحب هغه یو طرف ته وي لکه د دې ټولو حرکت یو طرف ته وي خبران پوه شوې په هغې کې ترکیب نه وي الاتحاد ترکیب پکې ولې نه وي لاتحادها لکه ځکه چې هغه حرکت متحد وي که نه یو جهات ته وي لکه هر یو په دې کې چې د هغې حرکت یو جهات ته وي بخلاف حرکت المصحف فی قوله په خلاف د حرکت د مصحف باندې لکه قاری د قرآن د قاری چې کوم قرآن دی د هغې حرکت چې دی هغه مختلفو جهتونو دی ګورئ اینې یمین او شمال اینې دی کله کولاوی کله بندوي مولوي صاحب داسې ناست تلاوت کوي ټکی د غلط شي کولاو کوي نو دا حرکت مختلف طرفونو ته شو یو دې طرف ته شو بیا دا بل حرکت دې طرف ته شو لکه بره شو بل حرکت څه شو بره شو دا حرکت مختلف دی نه نو دا څه شو مولوي صاحب دغه احترازي مثال نشو دا د هغې لپاره مثال اتفاقي شو خبران پوه شوې بخلاف حرکت المصحف بخلاف د حرکت د مصحف فی قوله په دې قول کې مولوي صاحب شعر وکأن البرق گویا چې دا بجلی چې دا مولوي صاحب لکه دا بجلی چې دا د آسماني تندر چې د آسماني تندر ورته وایي آسماني بجلی چې دا مصحف قارن دا قرآن د قاری دی قرآن د چا دی قاری دی لکه د اسمان کې چې دا بجلی پړقېږي کله یو جانب ته پړقېږي که نه لکه کله به ته وینې دې طرف ته وي کله به دې طرف ته وي کله به دې طرف ته وي مختلف جوانبو ته وي نو دی وایي گویا چې دا دغه چې دی مولوي صاحب دا برق دا بجلی چې دا خبران پوه شئ د اسمان دا بجلی چې دا مصحف قارن دا مصحف د قاری دی بحذف الحمزه ای قارئن لکه دا په حذف د حمزې سره دا اصل کې قارئن دی سره اصل کې قارئون شي خو دلته چون کې دی د وجې نه بیا قارئین نو بیا پکې تعلیلات شوي څه قارئین دي جوړ شوی دی دا به کال د ارشاد استاد کې وایي فانطباقا مرة مولوي صاحب یو ځل کولاویږي څه کېږي بندیږي وانفتاحا مرة او بل ځل څه کېږي وانفتاحا او بل ځل مولوي صاحب څه کېږي کولاویږي خبران پوه شوې ای فینطبق انطباقا مرة کولاویږي په کولاویدو سره یو ځل مولوي صاحب بندیږي وینفتح انفتاحا اخرى او بل ځل مولوي صاحب بندیږي فإن فيها ترکیبا او په دې کې ترکیب دی مولوي صاحب که نه تاسو ته ښکاري لأن المصحف يتحرك في حالتين ځکه دا مصحف چې دی مولوي صاحب
دا حرکت کوي په حالت د انطباق او انفتاح کې مناسب لکه چې کولاوي او بندې دا جهتین ته څه کوي مناسب حرکت کوي خبران پوه شوي في كل حالة په هر حالت کې مناسب الى جهه یو جهت طرف ته څه کوي حرکت کوي په دې کې مناسب چې بندې دې لپاس حرکت شو او چې کولاوي مناسب بیا خو حرکت لاندې تم شو او د يمين تم شو شمال تم شو خبران پوهیږي وقد يقع التركيب في هيئة السكون مناسب دا خو په حرکت کې خبره وه چې دا وجه شبه مرکب وي یو هيئت یو منتزع وي د حرکت نه خبران پوه شوي یا د حرکت سره مناسب اوصاف د جسم به وي یا بنوي خبران پوه شوي اوس دی چې دا ترکیب مناسب دا په هيئت د سکون کې وي حرکت سکون دلته صرف سکون دی خبران پوه شوي دا وجه دا ترکیب په چا کې وي صرف په سکون کې وي مناسب لکه حرکت نه وي صرف سکون وي دی وایي ګوره مناسب دا متنبي د خپل سپي چې د هغه څه کوي صفت کوي دی وایي زما دا سپی داسې کیني مناسب دا داسې ناسي په چا باندې مناسب په الیتینو باندې الیتین یا الیتین پېژنې مناسب په کوناټو باندې مړه په موږ باندې اوس سبا ولې وایي لکه دی چې په کوناټو دا زما دا سپی مناسب و د په کوناټو باندې کیني داسې کیني لکه بانډجي سړی چې اور ته ناست او ځان ګرموي څه کوي بانډجي سړی چې ځان اور ته ناست مناسب ځان ګرموي د یخ موسم دی د په ځمکه باندې اور بل شوی دی او دی ورته ناست دی څنګه ناست مناسب د سپي په شانې ناست که نه ورن پوه شو سپی څنګه ناست چاره طریقه ورځي سپی څنګه کیني لکه تاسو خو ماشاءالله سودم د سپي نن به ټوله ورځ ګرځئ سپی پسې کوي چې دی څنګه کیني ټیک ده نور پسې کوي اوس به لاړ شي بار ده نور پسې کوي بیا به سپی پسې کوي چې دی څنګه کیني خبران پوه شوې عموما دغسې نه عموما ته وګوره څنګه ناستي پوهېږې نو دغسې ګوره مناسبو دا اوس بانډجي سړی چې ناست وي که نه دا هر یو اندام په خپل ځای باندې لګېدلی وي څه لګېدلی وي هر اندام په خپل ځای باندې لګوي په دې کې حیات شته په دې کې حرکت شته لکه حرکت پکې نشته که نه سکون دی دا هر اندام چې په خپل ځای باندې لګېدلی دا ترکیب شو هر اندام یې په خپل ځای باندې لګېدلی دی او حرکت پکې نشته څه شته سکون دی څه دی سکون دی دقې ته وایي مناسب وقد يقع الترکیب کله واقع کېږي دا ترکیب مناسب فی حیات السکون په حیات د سکون کې مناسب نو دا غم په حد د بلاغت کې دا چا ته رسېدلی ده مناسب انتها ته خبران پوه شئ په بلاغت کې دا چې مناسب یا پکې سکون وي یا پکې څه وي مناسب لکه یا پکې سکون وي یا پکې حرکت وي مناسب لکه ما فی قولی لکه په قول د متنبي کې فی صفت کلب چې صفت د چا کوي تعریف د خپل سپي کوي ګوره مناسب شعر عین څه مطلب دی شعر یقعی دا د اقعا نه دی اقعا چا ته ویل کېږي مناسب ای یجلس علی الیتیه یا الیتیه دی کیني په خپلو کوناټو باندې جلوس البدوي المصطلی په شان د کېناستو د هغه بانډچي چې ځان ګرموي چې ځان څه کوي ګرموي من اصطلا بالنار اصطلا بالنار دا چا نه دی اصطلا بالنار سړی ځان په څه باندې ګرموي اور ته ځان ګرموي من الحیات دا عبارت ته مناسب وجد شوي دا عبارت ته د هغه حیات نه الحاصلة چې هغه حاصل وي من موقع کل عضو لکه دغه موقع د هر عضو نه منه د دې سپي فی اقعائه په کېناستو کې په چا کې په کېناستو کې مناسب چې دا په کېناستو کې د هر ځای اندام خپل ځای له ورغلی وي که نه مناسب فإنه يكون بكل عضو منه فإنه يكون بكل عضو په هر یو اندام منه د دې سپي فی الاقعاء په کېناستو کې موقع خاص یو خاص طریقه وي او یو خاص ځای وي مناسب یو خاص طریقه وي او یو خاص ځای وي وللمجموع او د مجموعي دپاره مناسب لکه او د ټول شکل چې دی وللمجموع د دې مجموعي دپاره صورة خاصة یو خاص صورت وي یو خاص هیئت وي مؤلفة من تلك المواقع چې هغه مرکب وي مناسب د دغې وقوعاتونه د دغې چا نه وقوعاتونه مناسب لکه د هر اندام چې په کوم خپل خاص ځای باندې پروت دی او د دې لپاره یو خاص هیئت دی یو خاص طریقه نه مناسب د دقه چې دا راجمع کې د دې مجموعي دپاره یو هیئت حاصل شي که نه مناسب وکذلک صورت دغه رنګې صورت مناسب جلوس البدوي د هغه ناستې د بانډچي مناسب عند الاستلاء بالنار په وخت د چا کې مناسب چې ځان ګرموي په اور باندې مناسب ځان ګرموي په اور باندې او موقدة علی الارض او دغه اور بل کړی شوي په چا باندې په ځمکه باندې وران پوه شوی مناسب سبق لږ مغلق و که نه نن سبق لږ ګران و خیر دی ګوره مناسب خلاصه دا شوه چې دا وجه د شبه مناسب چې مرکبه حسي وي نو په دې کې بلیغه یعنی عمده هغه ده چې هغه د هغې سره حرکت د حرکت اعتبار وي د حرکت څه وي ورسره د هغې سره مناسب د حرکت اعتبار وي نو بیا دا په دوه قسمه مناسب چې د حرکت سره غیر حرکت هم وي د غیر حرکت سره غیر حرکت وي مناسب
لکه غیر حرکت چې سره چې اوصاف د جسم وسره لکه شکل شو یا لون شو وغیره اوران پوه شوي او دویم دا دی مناسبو چې د حرکت سره غیر حرکت نه وي نو مناسب چې کله د حرکت سره غیر حرکت وي نو بیا هلته حرکت مختلفو جهتونو ته کېدل ضروري نه دي خبران پوه شوي هغې سره د حرکت سره غیر حرکت شته مناسب چې اوصاف د جسم دي اوصاف د جسم سره شته ترکیب متحقق شوی دی ترکیب څه شی تحقق دی مناسب خبران پوهېږي او چې کله مناسب دا ترکیب صرف دا وجه د شبه وحیات وي منتزع وي د حرکاتونه مناسب د حرکاتونه دا حرکت بیا مختلف جهاتو ته کېدل ضروري دی د دې لپاره چې څه وشي دا ترکیب متحقق شي او ترکیب ثابت شي مناسب خبران پوهېږي بیا ویلو چې دا وجه د شبه مناسب دا کله دا ترکیب چې دی مناسب دا په حیات د چا کې وي د سکون کې وي پوه شوې